آیا سپیکرو لګی چې ټول کلي ته اطلاع وشي او کنا صرف منځګزارو ته پته ولګي. دا یو ډېر بنیادی حدیث دی د سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما. هغه فرمائی قرآن مجید فرمایلی دی ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها، جهر مکوا په خپل منځ او دا ډېر پټ هم مه وایه. دا د سورتو بنی اسرائیل آیت کریمه دی چې کله بني آدم مونځ کوي نو ډېر پټ دم نه وي او ډېر ښکاره دم نه وي، دا دواړو ته شامل دی. یو سړی که منفرد دی مونځ کوي نو پکار دا دی چې دی دومره جهر وکړي چې د شونډې خوځېږي او دی پوهېږي چې زه تلاوت کوم. بعضې کسان هسې ولاړي غلی مونځ به وي، منفرد دی ځان له مونځ کوي، شونډې هم نه خوځېږي، دا قرات نشو، دی به لولي. او چې کله بني آدم لولي نو بیا د شونډې خوځېږي، چې شونډې نه خوځېږي هغې ته لوستل نشي ویلی. دا غلطه طریقه ده. اکثر عوام دغه چل کوي، شونډې پرچي نه دی څنګه وایي. کم چې سړی وایي نه ته سوچ وایي، بیا دا دی سوچ کوي، زړه کې وایي. سوچ په ویلو باندې ویل نه کېږي. قرات فرض دی په مونځ کې، او قرات وایي دی دا چې هغه دی خپلې خولې له راولي، او چې خوله باندې وایي نو لازمه ده د شونډې او خوله دا به خوځي را خوځي. دا غلطي ختمول پکار دي. بعضې داسې مقتدي وي بالفرض چې امام سمع الله لمن حمده وایي نه په چغه الله اکبر ویل شروع کړي، مونږ یې اورو مخکې. دا هم غلطي ده. ستا خو سري مونځ دی، امام پسې مقتدي به هر څه پټ وایي، ووایه بېشک الله اکبر ووایه، سمع الله جواب کې ربنا لک الحمد ووایه، هر څه به وایه، لیکن د هغې طریقه دا نه ده چې ستا نه یې ملګري واوري. دې ته افراط و تفریط وایي، کمی زیاتی نه دی پکار. دا آیت کریمه چې نازل شو قالا فرمائی انزلت ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوارم بمکہ. دا آیت چې نازل شو ګوره دا سورت بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبده دا خو د هجرت نه یو 2 کاله مخکې نازل شوی دی. کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم معراج او اسرا شو، خو د یو صورت د مکی یا د مدنی دا مطلب نه دی چې دا ګنې ټول هجرت نه مخکې یا وروسته نازل شوی دی. دا آیت چې مونږ وایو لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها، د دې تعلق دا خو د هغې اخري آیت دی. دا بېشک مکه کې نازل شوی دی، لیکن دا کله نازل شوی دی؟ دا خو زمانه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نوی هغه له نبوت ورکړی شوی او هغه په کور کې پټ به مونځ کوو، کعبه کې مونځ نه شو کولی. یعنی بالکل د اسلام په ابتدا کې. خو الله رب العزت د دې لپاره ځای دغه تجویز کړی چې دا به د سورت بني اسرائیل په آخري کې آخر کې نقل کېږي. قرآن دا د ماشومانو باډي ونه ده، بلکې دا د الله کتاب دی او دې له ترتیب دا څنګه چې موږ سره موجود دی قرآن، نو دا قرآن هم په دې ترتیب باندې لوح محفوظ کې دی نازل شوی. دا مخکې وروسته دی بېشک، خو د خلقو خیال نه چې دا ترتیب عثمان رضی الله عنه ورکړی دی، دا دروغ وایي. دا ترتیب دی له الله ورکړی دی. ټیک ده نازلېده دا وړاندې وروسته، لیکن مرتب قرآن ترتیب د دې الله په حکم ورکړی شوی دی، دا بل چا نه دی کړی. دا آیت چې نازل شو رسول الله صلی الله علیه وسلم متوارم بمکہ، مکہ مکرمه کې پټو. در اسلام د کمزوري زمانې حالت دی. اسلام چې شروع کېدو ډېر ناشنا لګېده خلقو ته، بدا الاسلام غریبه. اسلام چې شروع شو نو ډېر ناشنا و، ټول خلک یې مخالف.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نږدې خپلوان مخالف وو، قریش او بنو هاشم مخالف. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم به دعوت د دین عام نشي چلولی. بار بازارونو کې، جماعت کې، دکان کې د الله نوم چا نشه اخیستی. او چې کله حالات داسي نو بیا سړی خپل کار پټ پټ چلی. دا خو هغه زمانه خو موږ نه لیدې، البته خپل زمانې نه موږ ښه واقف یو. د روسیانو چې کله د مسلمانانو دا ملکونه قبضه کړل، قازقستان، ازبکستان او دا د مسلمانانو علاقې دي، کرغیزستان، دا روسیانو په زبردستی اخیستې وې. هغې نه سوویت یونین جوړ کړو. هغې کوشش دا و چې قرآن د صفحې هستۍ نه مټو کړي. څومره قرآن مجیدونه چې هغې چا سره موندل نه به سوځول، جماعتونو ته یې تالې لګولې. دا ډېر بددینه مخلوق دی. سوشلیسټ او کمیونسټ دا خو دنیا بدترین ځناور دی. خلک یې پېژني نه، دوی وایي دا مساوات غواړي او خلکو له ګنې یو شان پیسې ورکوي. هېڅ پیسې میسې نشته دی، محض د اسلام په مخالفت کې دا څیزونه لګیا. دغه علاقې خو ډېرې مخکې د 100-200 کال نه سیوا هغې دا علاقې خپل ګرفت کې اخیستی، بلکې 30-35 سال پورې. افغانستان باندې خو هغې اخري حمله وه د هغې، خو دلته پسپا کړل الله. ډېر خلک چې هغې کرغیزستان او دغه علاقو ته تللي دي، هغې وایي چې یاره مونږ به ویل دلته به دین ختم شوي، ځکه جماعتونه بند وو، حافظان ټول قتل کړي شوي وو. او که یو سړی به داسې میلو شو چې یا به دین خو چاته، نو حکومت به هغه اوچت کړو، بیا به پته نه لګېده. لیکن دا الله احسان دا دی چې کله دا علاقې کولو شوې او د روس خاتمه شوله، نو په دغه علاقو کې د هغې نه سوا حافظان پیدا شو. نو دې پاکستاني صحافیانو ته پوسټ کړو چې تاسو څنګه، تاسو ټول قتل کړي نه وی؟ هغې وایي مونږ ماشومان نه وو، مونږ زیر زمین لاړو، پټ شو بس. مونږ خپلې مدرسې تیخانو کې چلول شروع کړل، خپل منځونه مونږ تیخانو کې چلول شروع کړل. نو که دې زمونږ نه 50,000 حافظان مړ کړي دي، نو د الله فضل دی مونږ 50-60 نور پیدا کړي دي. 50,000 مونږ نور پیدا کړل. او قرآن ته به 30 کتابونه ویښ، مونږ به قرآن پاره پاره که نه هم بیا ویښ. دوی به وایي دا 30 کتابونه دي ممنوع. نو بهرکیف هغه قرآن هم مونږ زمین دوست ښودلی دی، مونږ خپل دین نه دی پرېښی. قرآن دا د الله کتاب دی، اسلام د الله دین دی، دا چا په ختمولو نه ختمیږي. انسان د مطمئنی زما دین نه ختمیږي، ختمیږي مسلمان، لکه د قرآن سره تعلق نه. دوی که زه ختم شم نه اسلام ختم شي، اسلام نه ختمیږي. مسلمان له پکارداري چې د دین سره خپل رویه سمه کړي، د قرآن ته کینی، د حدیث ته کینی، دا زود کی، دا د چاپلار نشي ختمولی، د دنیا هیڅ طاقت دا نشي ختمولی. دا که ختمیږي او دته که تکلیف دی او نقصان دی، هغه د مسلمانانو د لاسه دی، ځکه دا مسلمانان د قرآن او د حدیث د بدنامولو سبب دی، دا بدعمله شوي دي، د دې معاملات خراب دي، اخلاق خراب دي، بېدینه دي، عقاید برباد دي. مونږ مسلمانان د دې دور دا د اسلام د بدنامۍ باعث شو. داسې دورونه راځي، لیکن اسلام هغه دین دی چې دی د الله دین دی او د آفاقي دین دی، د خوریږي. دا ابتدا رسول الله صلی الله علیه وسلم متوارم بمکہ، مکہ مکرمه کې پټو، فکان اذا رفع صوته سمع المشرکون. مونځ به کو دا ټیک دا چې د مانځه باقاعده حکم دا په معراج کې ملو شوی دی، لیکن دا هغې نه مخکې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې زمانې مطابق چې کوم مونځ و د ابراهیم علیه السلام د دور نه شروع به کو. چې کله به یې مونځ کو، آواز به یې پورته کو، مشرکینو به آواز واورېد، فسبوا القرآن، نی به قرآن ته کندلې شروع کړې.
د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقصد بداو چې دا خلک زمانه قرآن ووریخ هغوی به قرآن ته کندل شروع کړل او بالخصوص هغه آیاتونه چې پای کې د الله د توحید ذکر وو او دارنګې هغه چاته به کندل شروع کړل انزله چې دا یې نازل کړو الله ته به کنځلې وکړې ومن جاء به او هغه چاته به هم کنځلې کولې چې چا دا قرآن راوړو یعنې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به هم کنځلې کولې الله ته به هم بدرد وی او قرآن ته به هم بدرد وی فقال الله تعالی نو الله غتو فرمایل ولا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها مونږ ډېر په جهر مکوا او دا ډېر په پټم موایا څه مطلب لا تجهر بصلاتک حتی یسمع المشرکون قرآن دومره تیز مو آیا چې ستا आवाज د کور نه بهر وځي او مشرکان یې واوري دی باندې غوږ سوچ کوئ په دې جملو باندې دومره تیز به نه وی چې ته مونځ په کور کې کوې په مسجد کې کوې او ستا آواز د جماعت نه بهر وځي د امام آواز به جماعت کې دن نہیں بهر کا ضرورت و بالفرض بار صحن کے خلق دن سپیکرو لگاؤ برا پردہ کی زنانے دن بے شک غیتم سپیکرو لگاؤ لیکن دا بنی چې ته تراوی کې او دا غي ختم کې کنه نو بر سپیکر دې کول او کله دا چا دا وره تاسو به کتلی دی علاقو کې دا مصیبت شته خاص کر دا ختم شپه چی کنه سپیکر به بل رګولی ته په قرآن عمل کې قرآن خو ویلی دی ستا आवाज دې په مسجد کې پاتې شي بار څه ضرورت دی تا پسې خلک مونځ کوي بار چې تا پسې څوک مونځ نه کوي نو ستا د بار آواز پورته کولو ضرورت نشته ده دا حرام کار ده دا ناروا کار ده دې ته شوشه وایي دا محض شوشه خلک بس وایي قرآن در باندې بدلږي وی قرآن چې په چا بدلږي یا کافر لیکن د قرآن د حکم چې څوک قصدن خلاف کوي نو د هغه ایمان کې شکی تو د قرآن خلاف کوي او ته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف کوي دا ناروا کار دی د ملک د رواج دی غلط دی لا تجهر بصلاتک حتی یسمع المشرکون आवाज دومره مه پورته کوه په خپل مونځ مونږ به ویل مونږ ته به استاد هم ویل دا صورت چې به وی لا تجهر بصلاتک ولا تخافت بها تاسو هغه کتاب کې هم کتی شئ او د هغه په کیسټو کې هم اورېدی شئ چې دا آیت بالاتفاق د مانځه په باره کې نازل شوی دی خلقو ته ځای نه و معلوم ما دا خو د صحیح بخاري حدیث دی د صحیح بخاري حدیث ته دا چې دا د مونځ باره کې نازل شي بیا د هغې سوال لږ مونځ خو دغه زمانه کې نه و فرض که نه فرض نه و لیکن دومره ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه طریقه باندې مونځ کو کوم چې د ابراهیم علیه السلام د دین نه هغه ته معلوم و قریش او بنو هاشم د ابراهیم علیه السلام نوسی و او هغې ته د خپل نیکه دین معلوم و دا جدا و چې هغې پکې د شرک ارتکاب کړو شرک یې پکې داخل کړو لیکن دین هغې ته معلوم و ولا تخافت بها عن اصحابک او دا په پټه مه وایه د خپلو ملګرو نه فلا تسمعهم چې هغې ته یې نه اورې جهري مونځ دومره جهر وکړه چې ستا مقتدي اوري او ته که تکبیرات د انتقالاتو کې که نه بعضې خلک ولګي نه هغه یو کمزور عالم به مخ کېږي د عالم قدر په خپل ځای باندې دی جنازو کې مکسر داسې اواز یې دویم صف کې نشي اورېدی په دې څه فایده دا خلق جنازې له راغلی دی او که نه دې له راغلی چې یو ښه عالم مخ کېږي ځای مناسب کار پکاري چې ته هغه عالم مخکې کوې چې د هغه اواز کمزور دی نو بیا د هغه دپاره د مکبر انتظام وکړه یو داسې کس وګوره چې هغه د هغه اواز پورته کوي تکبیر په چغه وایي د دې لپاره چې مونځ نه بربادېږي ٹھیک ہے دا عالم احترام مونږ هم کو د الله په فضل لیکن مونځ پې نه خرابو یا خو د هغه په ځای بل څوک ودرو یا هغه پسې مکبر ته ووایه چې وایي ته تکبیر په چغه باندې وایه دا نه چې د عالم په احترام کې مونځ برباد شي دا نادانی د جهل دی د عالم د بېعزتۍ څوک نه دی قایل د عالم عزت احترام ضروری دی
په سر به ګرځو انشاءالله. لیکن دا نه دی مطلب چې داسې پست آواز وال د مخکې کړی شي چې د هغه د وجې زمونږ مونځ برباد شي. ولا تخافت عن اصحابک فلا تسمعهم چې تا هغې ته نه اورې، خپلو ملګرو ته واوروه. ښه دا چې هغې د امام په آواز باندې ښکته پورته شي. او چې کله سپیکر موجود وي نو پکار دی چې بیا سپیکر استعمال شي. سپیکر استعمال په مونځ کې دا ګستاخي نه ده، ټوله دنیا کې کېږي ما سوا یو جماعت نه پاکستان کې چې هغې نه کوي. او د هغې عذر دا دی چې هغې ته چا ویلي وو پخوا چې دا دې کې کم آواز دی دا په دې کې سټور شي، د سټور کېدو نه وروسته دا بیا بیانېږي. دا بیا صدای بازګشت وایي. په دې بنیاد باندې هغې دا وی چې په دې باندې مونځ کول جایز نه دي، صدای بازګشت. لیکن اوس نن سبا چې کم سپیکر راځي ہے کہ آواز سٹور کیږي نه، هغه نیغ په نیغه د امام آواز وي. نو دې وجې نه په دې د ناجایز والي څه حکم نشته دی. کنه هر سړی خپل خول کې بند دی، که نه هغې د بل چا نه منې، بلکې د هغې نه اکثر منځونه خرابېږي. د هغې مرکز کې بې شمېره پسونه هغې مکبرینو درولي، او چې بالفرض شپېته صفه ولاړ دي که نه، نو دا یو رکعت به څومره ټایم کېږي؟ بیا امام خو به داسې مونځ کېږي دا ټول ورپسې وکړي که نه. نو دا یې خرابۍ باندې سوچ نه کوي، خو بس جي مخکنو فتوا ورکړې ده چې په سپیکر مونځ نه کېږي، لہذا موږ نه کوو. دا یې خو وجه وه د الله بندګانو، اوس هغه وجه ختمه شوې ده. په دې وجه سپیکر باندې مونځ کولو کې څه قباحت شرعي نشته ده. وابتغ بین ذلک سبیلا، او د دې دواړو په منځ کې یو لار تلاش کړه. یعنې نه به ډېرې چغې وایي چې د جومات نه بهر وځي. فقها دا لیکي چې امام مونځ کوي نو د هغه آواز به په مسجد کې بند پاتې کېږي، او دا حرام دی چې د یو امام آواز دی د جومات نه بهر وځي، بهر د آواز نه وځي. او که بالفرض بار داسې کسان شته دی چې هغې ته د سپیکر ضرورت شته، نو لږه ورته چې مونځ کوي در پسې. نو یو عبادت کول دي او یو واعظ او تبلیغ دی. د قرآن درس و تدریس دی، د حدیث درس و تدریس دی، واعظ دی، تبلیغ دی. دا بیشک په سپیکر باندې وکړه، ولیکن خلق خبرول مقصد دی. او مونځ کې خلق خبرول نه دی مقصد، بلکې الله ته ودرېدل دی. د دې ونه دواړو کې فرق کوه. تلاوتونه کم چې کېږي عام طور هغه مساجدو کې سپیکرو باندې کېږي. یو ورځ که داسې فنکشني سړی هغه برداشت کړي، خو روزانه بلا ضرورت سار نه تر ماښامه لګیا یا سار لګیا شه نو نیمه ګنټه درې پوه کله سورت یاسین ووایه، کله سورې مزمل ووایه، کله هسې خبرې کوه. دا فضول کارونه دي. نه پوهېږي زمونږ خلک. حافظ صاحب دی الله وبخي، خورو کې حافظ صاحب و، باید سړی په خپله نه پوهېږي، خو هغه کې انابت موجود وي چې په خبره یې پوهې کې نو پوهولی شي، پوهېږي هغه. داسې کسان پکار دي چې هغې کې انابت موجود وي، زدیان نه وي. بانک چې وی نه پسې وی بیا نظم ویښ، بیلما ده پسې ویښ نظم ویښ، بیلما ده بیا به خوب ورغلی دی که کټ کې غلی دی. دلته ما سره ملو شه، ما ورته حافظ صاحب تو خلک ویښی په دې نه وي، او ما ورته زموږ مونځونه دې خراب کړل. لکه ستا آواز تیز دی، سپیکر تیز دی، بانک پسې خلک سنت کوي، مونږ سنت کوو که ستا غټ آواز روشي. یوازې زه نه یم، بې شمېره خلک یې د هغې مونځونه به تا برباد کړي. یا خو دا سپیکر کم کا یا دې له ټایم بدل کړه. بیا د بانک نه مخکې وایه بس ټیک ده. نو هغه هغه څیز پرېښودي نه، زه بیا پرېږدم. یعنې خبره باندې یو سړی پوهېږي نو سړی زړه خوشحاله شي چې بھائی دا سړی پوهېږي. خبره یې پرېښوده، غلطي ورته معلومه شوه چې دې باندې مونځ ضایع کېږي. کوم څیز باندې چې مونځ ضایع کېږي د خلکو ولې سړی د هغې باعث جوړ شي، هغه خپله شوشه یې لږه ښکته کړي. وابتغ بین ذلک سبیلا، دې په منځ کې یو لار تلاش کا. اسمعهم، د خپل مسجد کې خپلو ملګرو ته اوروا، ولا تجهر،
او جهر دومره مکوه چې بهر وځي حتی یاخذ عنک القرآن دې ته دومره واوروه چې دوی ستانه قرآن واخلي یعنی مونځ کې چې ته کوې نو دومره وایه دومره په تیز باندې چې دوی هغه واوري دې کې موږ له تعلیم دا راکړه تربیت دا راکړه چې کله موږ تلاوت کوو نو تلاوت بالا هغې چې موږ ځان ته واورو قرآن سره خپل شغل پیدا کړئ قرآن راواخلئ او چې کله څوک نه وي نو جهر باندې وایه مسجد کې څوک نه وي په کور کې څوک نه وي بېشک وایه دې کې فایده به دا وي چې قرآن مجید باندې ستا خوله کله چلیږي او آواز راځي نو دا واقعي قرائت دی د دې په زړه ډېر ښه اثر پرېوځي انسان فکرمند کېږي د دین په باره کې د خپل ځان په باره کې فکرمند شي دې فایده شته لیکن دا نه چې ډېر شی خلق ناست دی هغې خپلې خبرې کوي او تا پکې جهر سره قرآن شروع کړی قرآن چې کله ویلې کېږي نو بیا خلقو باندې دا لازم وي چې ته غوږ کېږدي او چې کله هغې مصروف دي خپل کار کې مبتلا دي نو ته سل هغې ته قرآن اورې هغې ګناهګاره یو واعظ و نصیحت دی هغې ته غوږ کېښودل لازم نه دي یو د قرآن ترجمه او تفسیر د هغې ته غوږ کېښودل لازم نه دي خالص قرائت ته غوږ کېښودل لازم دی او بالخصوص په مانځه کې دا آیت چې کوم نازل شوی د مانځه باره کې نو مانځه کې وا قرآن ته غوږ دی نو چې غوږ دی نه بیا نور څه نه شي ویلی د آیت کې بل څه دلیل هم شته دی خو خلک په هغې نه پوهېږي سوچ پې نه کوي یعنی چې جهر کېږي په مانځه کې نو بیا د مقتدي کار سره هغې ته غوږ کېښودل د دې وجې نه په جهري مونځ کې قرات خلف الامام د جواز موږ نه یو قایل نه دي شي ویلی ځکه قرآن ویلی دا چې قرآن ته غوږ کېږده هر چا کې ښه خلک او خراب خلک موجود دي بعضې خلکو پیاسو ویل جی سورة الفاتحه قرآن نه دی دا غدې بل کفر وکړو سورة الفاتحه قرآن نه دی بس هر ځای کې عجیب و غریب خلق بتا ته ملاویږي سورة الفاتحه قرآن دی د قرآن مقدمه ده یو سړی که دې نه انکار وکړي مسلمان نه پاتې کېږي نو بهر کې قانون دا شو چې کله مونږ ځان له مونځ کوو نو کم سے کم زمونږ غوږونه دی زمونږ آواز اوري شونډې دې خوځو بالکل چپ د نه یې ولاړ چې جي په پټه مونځ کوم که دومره چپ یې کوم چې زما غوږونه هم نه اوري دا غلطه ده او امام د جهري مونځ کې جهر کوي لیکن دومره جهر دې وکړي چې هغه جماعت کې دننه آواز پاتې شي دومره کمزور دی هم نه چې صف کې خلک یې نه اوري او داسې دی هم نه چې جماعت نه بهر وځي آواز وځي اقول قولي هذا استغفر الله